سالور خواکے ملکونا بل سلور ملکی سبی زما کے گے صفتونا دے وطانا لور پلور زما پروت پاکی پختانا پاکستان پاکستان پروت پاکی پختانت پا سرحد بلوچستان جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان د نور کله په شان زبیر حاجي صاحب سږ کال هم د 14 اګست د خوشحالو مانځلو لپاره په خپله دیره منګوره کې د یو ښکلي دستوري تابع کړې وه چې پکې عیسائی شاهي محمد حاجي حیات علي خان مولانا لیاقت علي مفتي محید الله فضل احد لالاجي سید انعام الرحمن عبدالرحمن لالاجي او د علاقې مشرانو کشرانو په ګڼ شمېر سره ګډون کړی و د پروګرام باقاعده هغه د تلاوت کلام پاک نه مولانا لیاقت علي صاحب کو او عبدالرحمن لالاجي د سټیج سیکرټري ذمواري ډیر په ښه طریقې سره سرته رسوله راغلي میلمنو د 14 اګست په حوالې سره جوړې شوې غونډې ته په خپلو ویناګانو کې وویل بیا هم د دشمن دا سازش ورونو پاکستانی پللو پلو باندې آزاد کو هیڅ هم په پاکستان کې نه و تر دې پورې چې زموږ سره پیپر پین هم نه و زموږ نه پیسې کې چې کومه پیسې موږ له راکړې په هغې کې موږ پیپر پین هم نه شو اخیستی خو دې مشرانو او دې خلکو جدوجهد وکړو دغه نو په ازغو باندې به هغوی دوه پیپرې یو ځای کولې خو همت یې نه و هر کړی اس عظیم دین پر ہم پاکستان کی آرمی کی بات نہ کریں تو وہ یہ اس کی خون کے ساتھ غداری ہوگی آپ سب کو پتا ہے کہ پچھلے سالوں میں یہاں دہشت گردی ہی دہشت گردی تھا ہمارا ذریعہ معاش یہاں درہم برہم تھا ہمارا ہند کا نظام یہاں درہم برہم تھا جب پاکستان آرمی نے آپریشن شروع کیا تو پاکستان آرمی نے جب سوات میں آپریشن شروع کیا تو آپریشن شروع ہونے سے پہلے سوات میں کسی بھی شخص کی جان ہی محفوظ نہیں تھی چاہے وہ مفتی ہو یا عالم ہو یا عام بزنس مین ہو تو بھائیوں آج میں ان کی قربانیوں کو کچھ جھلکیاں آپ کو سنانے والا ہوں پاکستان آرمی نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے نہ صرف سوات میں بلکہ تمام قبائلی علاقہ جات میں ایک مثالی امن قائم کیا 14 اگست چې هر کال د زبیر حاجي صاحب په دې ډیره کې موږ منعقد کوو ملګرو نن د خوشحالۍ کومه ورځ چې ده دا د قوم د دهانۍ ورځ ده چې کوم په دې ملک کې قربانیانې شوي دي ازادي موږ ته څنګه حاصله شوې ده او موږ به د دې پالنه څنګه کوو مشرانو د خبرو نه وروستو د شانګلې ضلعې سره تعلق لرونکي سید اکبر په پښتو ژبه کې ملي نغمه وړاندې کړه او خاغ لکه زغې د زړه په سر د هندوستان جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان او دو خوا کے غیر دینا دو مسلم سراحدونا دے داد دو گاون کی پرات نور سالور ملکون دے چن باہر دوارا چن باہر دوارا میرا افغانستان جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان جیوے پاکستان جیوے جیوے پاکستان میرے بھائیوں یہ پاکستان ہمیں تعلیم ایسا نہیں ملا ہے اور نہ ہمیں ادھر بر صغیر میں دین اسلام ملا ہے اس کے لیے آج سے تقریباً 1000 سال پہلے محمد بن قاسم محمد غزنوی محمد غوری نے قربانی دے کر اسلام پلایا او دا د الله لک لک شکر دی دا ازادي چې دا نه د خدای لک لک شکر دی تاریخ د دې خبرې گواه دی چې قبایله علاقو چې څومره دي سوات دیر چترال او څومره قبایله علاقې دي په دې قربه د وطن په ازادۍ کې هغو خپل سرونه ورکړي دي عزتمندو دا ملک زموږ ملک کې نن
ټول محب وطن عوام ته زما دا اپیل دی چې نن دا عهد وکړي چې موږ به د خپل ملک لپاره کومه میشن کم پروګرام چې موږ له قائد ملت موږ ته حواله کړی دی او کومه جنډه یې موږ له راکړې ده په لاس کې د پاکستان چې هغه موږ سربلنده وساتو که 30 مارچ وي یا 14 اګست زبیر حاجي صاحب د علاقې مشران او کشران راغونډوي او د پاکستان د ازادۍ سختي او د خپل قوم او د فوجیانو بهادرۍ ورته بیانوي په دې مقصد چې د زلمی کل به په راتلونکي وخت کې د خپل آرمي او د سکیورټي ادارو سره د خپل مشرانو په شان ملاتړ وي د کیمرامین اجب خان سره صمد انجم پاسون نیوز منګورا سوات